چې زه په دې دنیا کې څومره یم. نو د دې دنیا د راحت انتظام دې دومره وکړي چې څونه پکې دی. مال دومره را پیدا کا، بچی دي د بچو د پاره د آرام او د راحت انتظام وکا، یاران دوستان دي دوی د پاره د آرام او د راحت انتظام وکا. خدا ټول به پاتې کیږي. دومره انتظام ولا وکا څومره چې د دوی ضرورت دی، د ضرورت نه زیاتی ورله مه کوه. ځکه ضرورت نه زیاتی دا ټول پاتې دي، ځان سره یې څوک هم وړی نشي. انسان د خپل زندګۍ تر اخره پورې چې وشي کېږي نو دې کوشش کوي چې ډېر سره پیدا کړمه. او چې کله انسان وفات شي د دې بدن سره متعلق حالات دي. نو چې څنګه دې مړ شو نو ګوره د یو روح دی، دقه روح ته نه فرشتو یوړو، روح فرشتو یوړو، بدن پاتې شو. نو بدن چې په دې قبر کې کېښود نو په دې بدن کې دا غوښه ده، نو غوښه ته چینجو یوړه. او بهر دنیا کې مال دی، نو مال ته وارثانو یوړو. غوښه یا په قبر کې چینجو خوړلې ده او یا نه ده خوړلې، خدای خوا چې څه مالو نه هغه وارثانو واغشته. او بیا د اډوکې پاتې شو. نو چې څه موده تېره شي نو دا اډوکې د خاورې یوړله، خاورې شو. نو یو د عمل پاتې شو بس. نو روح د فرشتو یوړو او غوښې د چینجو یوړی او اډوکې د خاورې یوړل او مال د وارثانو واغشته. او پنځم نمبر کې یو عمل دی، که نیک دی او که بد دی، بس دقه پاتې دی، دا عمل دی بیا نه ختمیږي. نو که د بدۍ عمل کړي وي نو د دې بد عمل نه بیا ماران، لړمانان، اژدهاګانې جوړیږي او په دې قبر کې د انسان له ټک ورکوي. ګنده شکل کې، سخا شکل کې قسمه قسم موزر زناور ته جوړیږي، هغه د بنده له راځي او ټک ورکوي او خوږوي.